دیو نصیحت زما تاسو ته زړه یاد دا خبره به یادې کړي په هغه ټیم کې به ستاسو ارمان وي چې کله ته د دنیا ته اخرني نظر باندې ګورې لکه اوس ستا بچي او ښځه ناست او چغې وایي ډاکټر راولئ یو راولئ او بل راولئ او ته ورته دي چې اخري دا مړې سترګې راواړه وګورې ورته او درته پته وي چې روان یم دنیا نه ستا به څه ارمان چې لږ نور پاتې شوی مزدوري دي کړې لږ نور پاتې شوی پیسې مې ډېرې جمع کړې دا بچي ښځه مور پلار ته ته مخامخ نه شي او ستا دپاره څه نه شي کولی ستا به څه ارمان وي هغه ټیم کې چې هغه ټیم کې دې کوم ارمان وي اوس تر الله موقع درکوي بیا په هغه ټیم کې ګوره ارمانونه کار نه کوي ارمانونه په هغه ټیم کې کار نه کوي په هغه ټیم کې بیا صرف څه چې دې کړي دي هغه په کار راځي څه چې دې کړي دي هغه په کار راځي او دا ملک الموت او دا نورو ملایک چې ورسره راځي دا په خپلو سترګو به ما ورته ویل هغه ناشنا منظرې چې کله ما ورته دا ملک الموت وینو دې نورو ته نه ښکاري الله وایي که نه وظن انه الفراق خلک خو خوا او شا کې چغې وایي چې یو دمګر راولئ ډاکټر راولئ خو ده ته پته وي چې دا وخت د جدا کېدو دی لکه چې هلته ده ملایک لیدلي ما ته یو ملګري خبره کوله عالم دی پاکستان کې وایي زما د مور زنکدن زه ورسره خوا کې ناست وم ما تلقین د کلمې او د ښه ګمان په الله باندې دا مې ورته کوم وایي ما ته وایي چې زوی دغه دې ولاړ دي دغه شان یې ما ته وایي چې دغه دې ولاړ دي نو هغه به څه ناشنا وکړي چې کله موږ دا ملک الموت په خپلو سترګو وینو او موږ ته پته ولګي چې نور هر څه ختم شو بیا څه نشته واپسې دنیا